السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ډیر په افسوس سره زه د خبرې اظهار کوم چې په سوات کې د تیرو څو میاشتو راسې د کومې تبلیغي اجتماع لپاره خدمت شروع و. ټول انتظامات تیار وو، حکومت ته د هغې باضابطه طور علم و او ظاهره خبره ده چې په زرهاو خلقو هلته خدمت کو، حکومتي ادارې د هغې نه باخبر وي، خو د هغې باوجود چې ټول انتظامات مکمل شو او سبا له اجتماع شروع کیږي، نو په نن له حکومت وقت د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هغوی انکار وکړو چې تاسو دلته تبلیغي اجتماع نشئ کولی. دا ډېر لویه د افسوس خبره ده په یو داسې وخت کې چې کرونا لاکډاون ختم شو، سکولونه کولاو شو، بازارونه کولاو شو. اوس دا زه چې کوم وخت کې خبرې کوم تقریبا 15 منټ مخکې وزیر اعلی د خیبر پښتونخوا محمود خان هغه سټیټمنټ ورکړو چې په ټولو سیاحتي مقاماتو باندې سیلانیانو ته په خیرالی ویم سیاحتی مقامات پر آنے والے سیاحوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. وزیر اعلی صاحب چې ته کله د سیاحتي مقاماتو نه کرونا لاکډاون اوچتی او په هغې باندې سیاحانو ته ویزیټرز ته ته خوش آمدید وې، نو د الله د میلمنو ته ولې په خیرالی نه وې؟ د الله د میلمنه ولې بندی؟ په تا د لعنت وي چې څومره د خیبر پښتونخوا آبادي ده دومره تعداد کې د په تا باندې الله لعنت وي چې دا دلته نیکان راغلی وې، دلته به د الله ذکر کېدو، دلته به د الله یاد کېدو، د دې د وجې نه به الله رب العالمین عذاب ته دعوت ورکول دي. او دا یو موقع نه شوله، دا د دې حکومت دویم ګزار دی په تبلیغي جماعت باندې چې کله کرونا راغله نو د ټول ملک په قرنطینه سنټرو کې صرف تبلیغي جماعتونه چې د کومې ضلعې په انټرنس باندې او په داخلي چیک پوسټ باندې به کوم تبلیغي جماعت راتلو صرف هغه به کورنټاین کو، قرنطینه سنټر ته به یې لیږو. کو څوک به د بهر ښارونو نه د نورو کارونو نه چې کم دی نو راغلي وو هغوی به یې کور ته رخصتول او تبلیغي جماعت والا به قرنطینه سنټر ته لیږل. نو په هغه وخت کې هم تبلیغي جماعت د اذیت او د تکلیف سره مخامخ کړی، اوس هم د تبلیغي جماعت د اذیت او د تکلیف سره مخامخ. عجیب حکومت دی. یو طرف ته هغه زنانه کومې چې په خواتین مارچ کې د اسلام خلاف او د نکاح خلاف نارې لګوي، میرا جسم میری مرضی غوندې باغیانه کلمات وي، د فحاشۍ پورټریټ په لاس کې راوچتي کړي دي، د هغې په خولو باندې خو چا تالې ونه لګولې، هغې مهوش حیات ته خو په غاړه کې ایوانډ ورکولی کېږي نوبل، او هغه چې کوم دی نو مس مردان ته هغې ته خو د پښتنو د یوسفزو پګړۍ په سرول کېږي، او بل طرف ته علماو په ژبه باندې تالې لګول کېږي چې تاسو به زموږ د مرضۍ مطابق خطبې ورکوئ. انشاءالله ثم انشاءالله مونږ به د راروانې جمعې خطبات دا د سوات د تبلیغي اجتماع د رکاولو په مذمت کې ورکوو انشاءالله که خیر. مونږ به د راروانې جمعې خطبات دا به انشاءالله امریکې ته د اډو ورکولو خلاف انشاءالله په منبر او محراب باندې ورکوو که خیري. مونږ به د راروانې جمعې خطبات دا به انشاءالله د قرآن او د سنت مطابق د آزاد او د حریت پسند فکر سره د حضرت مدني او د حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه د هغې د حریت فکر علمبردار انشاءالله خطبات به مونږ ورکوو که خیري. تاسو به ووینئ چې علما دا د الله رب العالمین دا د هغې د دین چوکیداران دي، دا د چا نه یریدونکي او په شا کېدونکي نه دي. لهذا ډېر د لوی درد سره ډېر د لوی غم سره زه چې کوم دی نو د دې خبرې اظهار کوم چې د علماو په ژبو تالې لګول، تبلیغي اجتماعګانې رکاول، او بل طرف ته عام معمولات زندگی بالکل بحال دي. د فلسطین د مسلمانانو په حق کې احتجاج وشو، حکومت په خپله د احتجاج اعلان وکړو. آیا په هغې کې کرونا ایسوپیس فالو شوي دي؟ شاه محمود قریشي صاحب چې بل ورځ راغی او امریکې ته د اډو ورکولو اګریمنټس دا فاینل شو او د اسلام آباد په ایرپورټ باندې کومه د هغې د په خیرالۍ دپاره کراود را جمع شوی و، آیا په هغې کې کرونا ایسوپیز و؟ چې د ملک وزیر خارجه هغه د کرونا ایسوپیز پابند نه وي، د تبلیغي جماعت
د الله د دین یو سپاهي او د الله د دین یو میلما هغه به ولې چې کوم دی نو د دې پابند کولی کیږي. مونږ د دې اقداماتو پر زور غندنه کوو، مونږ د دې پر زور مذمت کوو او مونږ خو د خپل طرف نه دا فیصله کړې وه چې د جمعیت علما ټول سینیر قیادت دا به چې کوم دی نو ځي او پنډال ته اوس د شپې ما په خپله باندې مشرانو سره په دې کې خبره وکړله، خو بیا چونکې په حویلۍ کې هلته موجود د پنډال کې موجود د مشرانو سره زما به ذات خود خبرې وشولې او هغوی معذرت وکړو چې چونکې زمونږ د ریوڼ مشران هغوی مونږ ته هدایات داسې جاري کړي دي نو دې وجې نه مونږ په دې معامله کې حکومت سره سختي نه کوو. دا ټیک ده، زمونږ د تبلیغي دعوت د هغې محنت چې کوم دی نو دغه هغه چونکې د هغې د اندازې دعوت هغه حکیمانه دی، خو کم از کم چې کوم مذهبي سیاسي قوت دی نو هغه داسې قسم اقدامات د هغې پر زور مذمت کوي، د هغې پر زور غندنه کوي، د دې سره به قهر الهي نازلیږي. د تبلیغ پر وکولو سره، د الله د دین د میلمنو پر وکولو سره، ویزیټرز ته او سیاحانو ته چې هغه د هغوی ته خوش آمدید ویل کېدل او د الله د دین میلمانه هغوی چې کوم دی نو د لارې نه واپس کول او شړل، په دې سره به الله خفه کېږي. مونږ د دې اقداماتو مذمت کوو، مونږ د دې اقداماتو غندنه کوو او انشاء الله حکومت د دا واوري د بېدینۍ، د سیکولریزم او د لادینیت دا ایجنډا، د دې دا خوب دا به د دې چرته هم پوره نشي انشاء الله. په دې سره زموږ حوصلې غورځېږي نه، په دې سره زموږ حوصلې انشاء الله نورې هم بلندېږي او د الله رب العالمین د دین دا خدمات دا به باقي وي، دا به جاري و ساري وي انشاء الله ثم انشاء الله. خو دا د دې حکمرانانو دپاره د شامت ورځ ده او ورسره زمونږ هغه ناپوه وروڼه چې هغې چلې لګولې وي، 4 میاشتې لګولې وي، د الله په لار کې وختونه لګول او دا ورد به یې پکې کوو چې د علماو به اکرام کوو او په پولینګ سټیشن د علماو خلاف ولاړو. نن د هغې شوباړي له بیټ له ووټ ورکولو د وجې نه د سوات تبلیغي اجتماع روکاو شوله. زه هغې دیندارو وروڼو ته وایم چې خپلې خپې مو په خپله په تبر باندې وهلي دي، خیرخوا او خواخوږي د دې امت علما دي، علما دا چې په هر میدان کې وي دا علما دي. نن به د دې صوبې حکمراني د علماو په لاس کې وه، نن به د دې ملک واک او اختیار د علماو په لاس کې و، چا به په بره باندې تبلیغي جماعت ته نه و کتلې. خو زه افسوس کوم په دې باندې. نو بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہ کاریا، کچھ باغ باں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. څه خلق زمونږ ګیله شته دی، الله رب العالمین د هغې ته هم هدایت نصیب کړي او الحمدلله اکثریت داسې دی چې د هغې الله دیني اصلاح کړې ده او هغه زمونږ د ټول امت د ټولې معاشرې د اصلاح دپاره الله رب العالمین ذریعه جوړه کړي. هغه په هر میدان د علماو سره ولاړ دي. سلام پیش کوم هغوی ته. هغوی نن د هغې فیصله نن ټیک ثابته شوله، چا چې د علماو خلاف کړی و د هغې فیصله غلطه ثابته شوله. د هغې وبال هغه تاسو ولیدلو چې څومره د لوی خیر نه چې کوم دی نو زمونږ د ملکڼ محرومه شو. وزیر الله صاحب سوات ستا کلی و، تا به د الله دې مېلمنو ته په خیرالې ویلی و. وزیر الله صاحب ته به ولاړ وې په استقبالیه کې، ته به لاس په نامه ولاړ وې. زمونږ د یوسفزو علاقه دا ډېره میلمه دوسته علاقه ده، د ډېر لرې لرې نه میلمانه را روان وو. مونږ د پنجاب ته کوسترګې کړلو، مونږ د بهر دنیا ته کوسترګې کړلو، مونږ د سند ته کوسترګې کړلو، مونږ د بلوچستان ته کوسترګې کړلو، مونږ د کشمیر ته کوسترګې کړلو. د هغې ځای نه تبلیغي جماعتونه را روان وو، د دې دپاره محنتونه شوي دي، د دې دپاره ډېر یو لوی مهم چلیدلی دی. هغه ټول هغه تا رکاو کو نو دا ته نشو رکاولی. نوری خدا کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجایا نہ جائے گا. دا ستا دا دور به الله تیر کی انشاءالله. په دې پسې را روان وخت دا به د الله د دین د دې میلمنو راج وي انشاءالله. د اسلام پسندوي کې خیري غرور مه کوه. د یو څو ورځو بادشاهي د حکومت ته تخته ده، ډېر لاړل په خاورو کې پراته دي، ته به پسې هم لاړ شي، خو د الله دین به باقي وي او د الله رب العالمین نظام دا به باقي وي، دا څوک نشي ختم. درد دل و ستاسو د مخې ته مې پیش کو د زړه یو ډېر لوی دک د وجې نه کومې څه بعضې خبرې هغه ناشایسته تاسو ته لګېدلې وي، نو د الله په دین باندې ننګ او غیرت مو مجبوره کوي په تلخه لهجه باندې. الله رب العالمین د دیني حمیت ټول امت مسلمه ته نصیب کړي.